أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود او هبه کړو منګه داود علیہ السلام ته سلیمان نعم العبد خبندو دا سلیمان انه بشک سلیمان علیہ السلام اواب ډیر رجوع کوونکی الله ته اس په وخت کې عرض علیه چې پیش کړل شوی علیه په دې سلیمان علیه السلام باندې بالعشی په بیګا کې اسوافناتو اسونه کرا الجیاد اسوافناتو اغا اسونه چې اغا یوخ په پورته کړی وه او په درې خپو باندې ولاړ وي الجیاد هغه چې هغه کری فقالا نویلو سلیمان علیہ السلام انی بشک چې ما احببتو ما ترجیح ورکړی وه حب الخیر محبت د خیر لره عن ذکر ربی ترجیح مې ورکړی وه د یادولو د رب خپل نه حتی تر دې حده پورې توارت چې پټ شوي هغه اسونه بالحجاب په پرده کې ردوها رد کوي دا سونه علیه په ما باندې فطفقا نو شروع یې وکړه مسحن په مسح کولو بالسوق پنډو لره والاعناق او ګردنون لره په دې ځګینې کې د سلیمان علیہ السلام واقعہ ذکر کیږي واقعہ دا وه چې سلیمان علیہ السلام باندې اسونه پیښ شو هغه اسونه په هغه باندې پیښ شو بالعشي په بیګا کې اس په وخت کې چې په هغه باندې په بیګا کې اسونه پیښ شو دا اسونه د هغه لپاره چرته دا اسونه د هغه لپاره هغه اسونه دي لکه چې سړی د یو شي مالکي خپل ملکي نو دا د سلیمان علیہ السلام ملکو او دا هغه ته په یو سبب د اسبابو د ملک رسیدلی واقعه په دې ځای کې دا ده چې په سلیمان علیہ السلام باندې په بیګا کې دا اسونه پیشو حتی د ته حده پورې چې د هغه نه او دا زر اسونه نو دا زر اسونه چې په هغه باندې پیش کېدل نو ډېر وخت واخیست او د سلیمان علیہ السلام نه هغه مونځ مؤخر شو د مازدیګر مونځ د هغه نه مؤخر شو یا د مازدیګر مونځ ته مؤخر شوی یا نفل مونځ هغه ته مؤخر شو یا دا مونځ د اول وخت نه مؤخر شو نو ده ویلو انی بشکه چې ما احببتو ما خوښاو حب الخیر محبت د خیر چې ما د خیر اسونه دي دا مې خوښول عن ذکر ربي چې زه مشغوله کړی دی ما لره د ذکر د رب د ذکر د رب نه مالا مشغوله کړلی چې هغه مونځ مې ونه کړ
امون رانه مؤخر شو حتی تر دې حده پورې توارت بالحجاب چې هغه آسونه په پرده کې لاړ پټ شو. حجاب پرده چې کوم که زګینې کې تړل زلاړ په هغه زګینې کې آسونه پټ شو او یا په دې باندې چې توار بالحجاب دا چې د سترګو دومره لرې شو چې دنل ده او دا آسونه د مسابقت او د مقابلې د پاره د دنه دومره لرې شو. نو سلیمان علیه السلام ویلي ردوها علی دا آسونه په ما باندې رارد کوي. نو شروع کوله مسحن مسح کول بالسوق والعنق د هغو پنډۍ او د هغو ګردنونه مسح کول. دا د آیات مطلب دی. په دې ځای کې اوس اشکال دا دی چې سلیمان علیه السلام نه ذکر د رب هغه ته مؤخر شو او بیا وایي چې ردوها علی دا آسونه په ما باندې رارد کوي او د هغه پنډۍ او ګردنونه بیا مسح کوي. نو د دې نه خو دا معلومه شوه چې د سلیمان علیه السلام د آسونو سره محبت د زیاتوالی داتې معلوم شو او بل دا معلومه شو چې د هغه نه منځ مؤخر شو او هغه به هغه باندې ایسه صرف دا چې انی احببت ما خوښول حب الخیر عن ذکر ربي. علما د هغې نه مختلف جوابونه کوي. یو جواب د هغې نه دا دی چې سلیمان علیه السلام چې د آسونه خوښول نو دای د ذات د دې آسونو د وجې نه نه خوښل بلکې دا د دې وجې نه خوښول او د دې سره محبت کو چې دا آله د جهاد ده. نو د آسونو سره محبت کول دا د جهاد د آلې سره محبت کول دي او دا د آلې د جهاد سره هم نه بلکې دا د جهاد سره محبت کول دي. نو سلیمان علیه السلام هغه جهاد سره دومره محبت کاو چې ذکر د رب ته لږ مؤخر شو او بیا یې وویل چې دا په ما باندې دا آسونه رارد کوي او د هغې پنډۍ او ګردنونه یې مسح کول. نو دا د جهاد سره محبت و د جهاد سره یو ځکه دا آسونه باندې خو جهاد کوي نو لہذا په دې کې څه قباحت نشته. بعض علما د دې نه دویمه ترجمه دا کوي فقال ویلو سلیمان علیه السلام انی بېشکه زه احببتو زه خوښوم انی چې ما احببتو ما خوښ کړلی او حب الخیر محبت د خیر عن ذکر ربی او زه مشغوله کړی م د ذکر د رب نه د ذکر د رب نه مشغوله کړی م حتی تر دې حده پورې توارت ضمیر راجع د انور ته چې د انور پټ شو بالحجاب په پرده کې. نو دا انور چرته لاړ په پرده کې پټ شو او انور په پرده کې پرېوتل پټ کېدل دا چې د انور لاړ پټ شو په پرده کې یعنی انور پرېوت. سلیمان علیه السلام ردو علی دا انور په ما باندې رارد کوي لہذا هغه انور په دې باندې رارد شو او دا په دې باندې هغه خپل وخت کې هغه ټیم کې هغه مونځ وکړو په طبقانو شروع یې وکړه مسح کول پنډۍ او ګردنونه مسح کول چې د دې اوښانو دا ګردنونه به ذبح یعنی دا ګردنونه به ولا
د دې آسونو ګردنونه به وهل او وهل دا چې دا به ذبح کول او بیا به ورله پنډې همداسې والي دا مثلا نو هغه آسونه یې راواخېسته خپل ملک او د الله په لار کې دغه شانته صدقه کړه او دا یې ذبح کړه په دې کې دا چې د سلیمان علیه السلام دپاره نور راوګرځېد نو هغه نبی و د هغه معجزه وه رسول علیه السلام په یوه موقع کې هغه د علي رضی الله تعالی عنه په پتانه باندې رسول علیه السلام سر ایښودی او پر رسول علیه السلام علی رضی الله تعالی عنہ باندې د هغه نه مونځ لږ وروسته شو مونځ ته وروسته شو رسول علیه السلام چې را بیدار شو حضرت انو ته ویل چې تا مونځ کړلی ویل چې نه لہذا رسول علیه السلام امر وکړ نور ته او دعا یې وکړه هغه نور راوخوت او د مونځ وکړه او دا روایت ذکر کړی طحاوي دی او هغه ذکر کوي چې د دې روایت راویان ثقه دي نو د دې نه معلومه دا شوه ردوها علیه چې دا نور په دې باندې د ده لپاره د سلیمان علیه السلام دپاره دا نور الله راخېجول نور بیرته راوخېجه بعض علما د دې دا ترجمه کړله حب الخیر بعض علما د انی احببتو ما خوښ کړی او حب الخیر د احباب ته ترجمه په تقاعد کې نه کوي چې بېشکه انی زه احببتو زه ناستومه زه کېنولی ومه محبت د خیر عن ذکر د ذکر د رب خپل د ذکر د رب نه محبت د خیر زه کېنولی وم دا مطلب دی ولقد فتنا سلیمان خامخا په تحقیق سره فتنا امتحان اخیسته موږ د سلیمان والقینا علی کرسیه او موږ ارتیلو علی کرسیه په کرسۍ د هغه باندې جسدن جسد ثم پس انا هغه متوجه شو الله ته قال ویلو سلیمان صاحب رب اے رب زما اغفر لی بخنه وکې ماته وهب لی هبه کې ماته ملکن بادشاهي لا ينبغي چې مناسب نه یو تن لا من بعدي وروسته زمانه انک بېشکه ته چې انت ته الوهاب ډېر هبه کوونکی ولقد فتنا خامخا منګه امتحان اخیستی د سلیمان علیه السلام په مخکینی آیاتونو کې د سلیمان علیه السلام صفات ذکر شو اوس په دې آیاتونو کې هغه چې کوم امتحان اخیستی شوی دی د هغې بیان او ذکر دی په دې آیاتونو کې الله و چې خامخا په تحقیق سره پتنه موږ امتحان د سلیمان علیه السلام اخیستی و او موږ ارتیلی و په کرسي دې باندې جسد اوس د سلیمان علیه السلام په څه شي امتحان اخیستی شوی و دا په روایاتو کې نه ده راغلی البته روایات راغلی دي خو د هغې دا پته نه لګي چې دغه امتحان دی که بل دی او د دې وجې نه بعضې علما د دې دا وایي چې یاره موږ ته د دغه امتحان پته نشته
او بس د دې الفاظو صرف ترجمه کوي او مخې ته ځي. په دې ځای کې یو حدیث دی هغه چې شیخانو ذکر کړلی بخاري مسلم. هغه حدیث د دې واقعې لپاره که تفصیل شي نو هغه که د دې لپاره تفصیل شي نو بیا په دې باندې هغه خبره حل شوه او وضاحت د دې آیاتونو راغی. سلیمان علیه السلام یو پیر ویلي لأطوفن اللیلة چې خامخا زه به طواف کوم د شپې په اویاو زنانو باندې او هر یو به د دې نه ما ته بچی پیدا کی د هر یوې به یو شهسوار پیدا شي جهاد به کوي په لارې د الله کې. خو ده انشاءالله ونه وایو الله ته انشاءالله یرکړي. ده د دغه زنانو سره نزدېکت وکړو نو د دغه نه صرف او صرف یوه زنانه حامله شوه او د هغې نه م څه داسې بېشق داسې مړکۍ غوندې بچی پیدا شو داسې مریضي غوندې بچی ته پیدا شو او هغه بچی راول د ده په کرسۍ د ده په هغه تخت باندې وارتاو او رسول علیه السلام پر ویلي په والذي نفس محمد صلی الله علیه وسلم بیده زما د قسم وي په هغه ذات چې نفس د محمد علیه السلام په لاس دا کړی که چېرته د انشاءالله ویلی وی لجاهدو نو هغو به جهاد کولی پرسانه سواره هغو به سواره وی او جهاد به کولی خو د انشاءالله یې شو. نو دغه امتحان د ده و چې ده د زنانو سره چې زه به د خپل بچي به مې پیدا شي هغه به جهاد کوي نو ده انشاءالله ونه وایه نو لهذا الله امتحان واخیست. یوه خبره خو دا ده او دا له احادیثو نه معلومه ده. بیا وروسته سلیمان علیه السلام چې رب ای رب بخنه وکړې ماته هبه کړې ماته بادشاهي چې مناسب نه ده یو تن لره وروسته زمانه بېشکه ته انت الوهاب ډېر هبه کوونکي. دا دعا یې وغوښته. بعضې علما ذکر کوي چې سلیمان علیه السلام یو پیر بیمار شوی و نو هغه پیتې نه مراد بیماری ده چې ولقد فتنا خامخا په تحقیق سره موږ امتحان اخیستی و د سلیمان علیه السلام و القینا او موږ ارتیلی او په کرسۍ د رامنځه دا بیمارو او د هغه په هغه تخت باندې وارتاو او د هغه په هغه تخت باندې دا داسې ولوېده لکه یو مړی دا د هغه په تخت باندې داسې ولوېده چې دا یو جسد دی بلا روح. ثم انابه بیا هغه صحت ته راوګرځېد. بیا سلیمان علیه السلام دغه دعا وکړه. بعضې ځایونو په علماو په دې ځایونو کې څه د انبیاو په شان کې بعضې بني اسرائیلي روایات بعضې علماو را نقل کړي. هغه روایات داري چې د سلیمان علیه السلام حکومت او بادشاهی دا په یوه ګوته د داسې انګوټه ورسوه په هغې کې وه. دا به چې کله بیت الخلا ته داخلېده نو هغه انګوټه د ده نه
زنانه له به یې ورکوله. نو دغه انګوټه راغوښتې وه خپلې زنانه چې جراده نومې وه هغې له یې ورکړې هغې له یې ورکړې. او سلیمان علیه السلام بیت الخلا ته لاړ چې واپس راووت هغه انګوټه د هغې زنانه نه شیطان اخیستی. شیطان د سلیمان علیه السلام شکل جوړ کړی او د هغه په تخت باندې ناست و. د هغه زنانو ته به تقرب او نزدېکت کاو او حتی چې هغه انګوټه الله تعالی بیرته سلیمان علیه السلام له رد کړه او هغه له ورشه بیرته دته حکومت راوګرځي. دا خبرې اسرائیلي روایات دي، د دې هیڅ او دا بې دلیله خبرې دي. په انبیا علیهم الصلاة والسلام پسې دا ابتراعات دي چې جوړ کړی شوي دي او د داسې ابتراعاتو چې په انبیاو پسې جوړ کړی شوي د هغې اورېدل او د هغې بیانول هغې ته غوږ ایښودل دا ټول ښه خبره نه ده چې موږ د انبیاو په شان کې داسې خبرې وکړو. قال ویلو سلیمان علیه السلام ربی ای رب زما اغفر لی بخنه وکړه ما ته وهب لی هبه کړه ما ته ملکن بادشاهي چې مناسب نه دی یو تن له من بعدي وروسته مانه انک انت الوهاب بېشکه ته چې انت ته الوهاب هبه کوونکی. اشکال دا دی چې سلیمان علیه السلام د بادشاهي سوال و او داسې چې مناسب نه یو تن له وروسته زمانه. نو دا خو حسد شو ځکه چې بادشاهي غواړي داسې بادشاهي چې بل چاته نه. نو انبیا خو حسد نه کوي. مونږ به چې دا حسد نه دی. سلیمان علیه السلام بادشاهي غوښتل لپاره د دین د خدمت دپاره چې د شریعت او د اسلام او د دین خدمت په بادشاهي باندې وکړي. داسې بادشاهي او داسې چې مناسب نه یو تن له ورته دا زما یوه معجزه وي. نو دا د سلیمان علیه السلام یوه معجزه ده. نو په حقیقت کې ګوره دا د هغه یو د معجزې سوال کول دي. لهذا په دې کې حسد او کینه یې څه نشته. او رسول علیه الصلاة والسلام یو موقع کې مونځ کاو نو یو جني پهلوان هغه ته په مانځه کې راپېښ شو. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې ما اراده وکړه چې دا زه ونیسم او ویې تړم په مسجد د جومات په ستنو پورې د جومات په ستن پورې وتړم. خو بیا ما ته رایاد شوه دعا د ابراهیم د سلیمان علیه السلام. نو لهذا د دې وجې نه ما ذلیله بیرته پرېښم. فسخرنا له ریحا موږ مسخر کړی و له د سلیمان علیه السلام لپاره ریحا وا تجري چې ځي د هوا په امره په حکم چې تله به د هوا په حکم د هغه سره رخاء نرمه حیث چېرته اصواب چې چېرته آراد هغه به اراده کوله. والشیاطین او مسخر کړی موږ شیطانان کل بناء نهر والشیاطین او شیطانان کل بناء نهر آبادی جوړونکي و غواص او غوپې وهونکي په سمندرونو کې به غوپې دا الله مسخر کړي وغله. وآخرین او نور مقرنین تړلی شوي په الاسبات په زنځیرونو کې. هذا دا عطاؤنا الله وایي دا عطا زموږ ده فامنن احسان وکړه او امسک یا وساته بغیر حساب بغیر د حساب نه. وان له بېشکه د هغه دپاره عندنا په نظر باندې لزلفا خامخا نزدېکت دی و حسن مآب او ښه ځای د ګرځېدلو دی. واذکر عبدنا یاد کته بنده زمونږ ایوب علیه السلام اذ نادا په هغه وخت کې چې را طلب کړی و هغه رغفل انی بېشکه زه چې ما مسنی شیطان و ما ته رسېدلی و شیطان بنصبن په تکاوټ سره و عذاب او په عذاب سره. الله ورته ارکضوها برجلک خپله هذا دا مختصر زید لمبلو دی زید غسل دی بارد یخ و شراب او اوبه دي د څکلو.
ووهبنا له موږ هبه کړو د هغه لپاره اهله اهل د هغه مثلهم او مثل د هغو سره د هغو سره رحمت منا رحمت زموږ د طرف نه وذکر او نصیحت دی لاولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقلونو وخذوا ونساء بيدك وخذ واذكر عبدنا په دې ځګینه کې د ایوب علیه السلام واقعا الله ذکر کوي ایوب علیه السلام باندې یو امتحان راغلی و چې هغه بیمار شوی و او دغه امتحان سره سره دا وایي چې ما ته شیطان رسېدلی دی بنصب او په عذاب نو نصب او عذاب تکاوت په تکلیف سره په عذاب سره شیطان دته دا رسېدلی دی چې شیطان به دته وسوسې ارتي شیطان به ته خیالات راوستل وسوسې خو بیا ورته نه راځي شیطان به دته خیالات راوستل فکرونه سوچونه به ورته ورارتل دا مثلا او یا دارا چې د اهل عیال ته به شیطان راغی د یو طبیب په شکل کې نو د اهل عیال ته به ویله چې زه طبیب یم زه به ستا خاوند روغ کم زنانه ته به ده ویل خو په دې شرط چې ته به دا ویل چې دا دروغ کړلی نو لحاظه هغې خو به نه پېژانده چې دا ابلیس دی نو لحاظه هغې به ویل چې دا خو اسانه خبره ده چې وربله ایوب علیه السلام ته به ورغی نو هغه به ته به پته ولګېده چېرې دا خو شیطان دی نو په دې باندې به ایوب علیه السلام ته تکلیف رسېده بله دا وه چې په شیطان به راغی د ایوب علیه السلام ته به ځانه ته به وویل چې دا به زه روغ کم خو ته به زما په نوم باندې یو څاروی ذبح کړي هغه به ورغله ایوب علیه السلام ته به خبره وکړه ایوب علیه السلام به په دې باندې خمجن او خفه کېده به نو د قسم وخوړ خپل زنانه ته یې ویل چې زه روغ شم نو زه به تا 100 دورې وم اوس هغه 100 دورې لږ وروسته را روان دي چې ده پوره کړی که پوره نه کړی په ایوب علیه السلام باندې ما تاسو ته ویل چې هغه بیمار شوی و او دا ایوب علیه السلام بعضې علما 2 کاله ذکر کوي بعضې 12 بعضې 18 کاله دا په بیمارۍ کې پروت او دا بعضې مفسرین یوه خبره ذکر کړله چې ابلیس لعین ویل چې ایوب علیه السلام له الله مالم او بچي ورکړلي اولاد ځکه دا د الله عبادت کوي که داسې مال او اولاد نه وی نو ده به د الله عبادت نه وی کړی الله تعالی ته هغه مال هم واخیست اولاد هم ترې واخیست بیا به ایوب علیه السلام د الله په عبادت کې وخت تېراو کله چې د امتحان وخت ختم شو نو ارکز برجلک ورته الله ویل او هغه بچي هغه والله الله را ژوندي کړه یا دا چې نور بچي ولا الله ورکړه دا د آیاتونو خلاص مقصد دی خدا خبره کول چې شیطان الله ته ویل چې را
ته د ایوب علیه السلام له مال او دولت تا ورکړلی دا ترې واخله د دې سند نشته راجع خبره دا ده چې په ایوب علیه السلام باندې امتحان په الله راغلی ارکض اوهته برجلک په خپل باندې هذا مغتسل زید اوبو دی یخو و شراب او څښلي ووهبنا له موږ یې بکړی هغه ته اهل ده ومثلهم او په مثل د هغو سره د هغو سره رحمتا منا رحمت د طرف زموږ نه وذکر او نصیحت لاولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقلونو وخذ واخلا بيديك بلاس خپل باندې زویغ سن یو موټی فضرب به نو ته ووهه په دې باندې ولا تهنس او تمهنس کېږه انا بېشکه موږ وجدنا او موندلی هغه لره صابرا صابره نعم العبد ښه بنده و ایوب انه بېشکه هغه اواب ډېر رجوع کوونکی و الله ته وخذ ونیسه لاس په لاس پسې زویغ سن ما ورته ویل چې ایوب علیه السلام خو قسم خوړلی و چې زه به چې روغ شم زنانه به 100 دورې وه او د ده زنانه د موسی د یوسف علیه السلام لور وه نو الله جل شانه په دې ځای کې درته ویل چې واخله په لاس خپل خذ واخله په لاس به زویغ سن د زویغ سن مطلب دا چې یو موټی واخله فضرب به ته به دې سره ووهه یعنی مطلب دا چې د کجورو یو خاخ راواخله چې په هغې کې 100 څانګې په هغې وه ولا او تهانس کېږه مه قسم مه ماتوه په دې ځای کې ول د سلیمان علیه السلام دپاره د دې نه جواز د هیلې ثابت شو جواز د هیلې د دې نه ثابت شو چې ایوب علیه السلام خو قسم خوړلی چې زه به 100 دورې وم او دا خو 100 دورې هغه ونه وه بلکې الله ورته وویل چې ته دا موټی د کجورې 100 څانګې راواخله او په هغې باندې وه موږ د هغې نه موږ وایو که داسې هیله چې په هغې سره حکم شرعي نه باطل کېږي لہذا او دغه هیله په باطله طریقه باندې نه او د حکم شرعي د حاصلولو دپاره یوه ذریعه نو دغه جایز ده لہذا په دې هیلې سره اوس حکم شرعي نه باطل شوی ابو امامه رضی الله تعالی عنه ذکر کوي چې په بني ساعده کې یو انزه وه هغه حامله شوې وه د زنا نه هغې ته ویله شوي چې ستا دا حمل له چا نه دی نه هغې ویلي د پلانکي نه چې هلته هغه ناست دی ګرځېدی نه شي د هغه ناست نه چې هغه سړی چې ګرځېدی نه شو د هغې نه یې تپوس وکړو نو هغه ورته ویلي چې صدقت دې ښځې رښتیا خبره کړله واقعا نبی علیه السلام ته راوړی شو نو نبی علیه السلام ورته وویلو چې راواخلئ د کجورې یو خاخ چې په هغې کې 100 څانګې او په هغه باندې دا ووهئ په یو پیر نو دا هیله نه شو ولکه دغه هغه سړی چې کم ناست و هغه په 100 دورو باندې وهلی زناکار و نو هغه کې طاقت د دغه نه و چې دا یې برداشت کړي وي نو ځکه هغه لره په 100 خاخ باندې په 100 خاخونو د کجورې په هغه باندې وه یو خاخو چې واکې 100 څانګې په هغه باندې وه د دې هیله ثابت شو او کذلک کدنا لیوسف د یوسف علیه السلام په حکم هلته په واقع کې موږ ذکر کړلي د هغې نوم اثبات د هیلې وشو او د هغه خلک چې په مکه مکرمه کې کله کم بندو
هغه راوتی نه شو نو لا یستطیعون الحلیة الله ذکر کوي چې هغو طاقت د هیلې نه لرل. نو د دغه روایاتو نه معلومه شوه چې داسې هیله چې په هغې سره حکم شرعي نه پوت کیږي، هغه هیله او دا هیله په خپله باطله نه وي، نو دا هیله جایز ده. یو خو په داسې طریقه هیله کولی چې خو باطله وي، طریقې باطله نه خو باطل ده. وَاسْكُرُ یاد کته عبدنا عبادنا بندگان زمنگا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی چې خاوند قوت په طاعاتو کې والابصار او خاوند بصیرت والا او په دین کې. انا بشک من الله تعالی اخلصنا من خالص کړي او لره به خالصتن په خالص شی باندې خالص شی ذکر دار چې یادول کور دي هغه موږ په دې سره خالص کړو. وانهم بشک هغه عندنا پنځ زمون دی لمن المصطفین خام او بشک هغه پنځ زمون باندې بشک هغه پنځ زمون دی لمن المصطفین خام هغه هغه خلقونه دی المصطفین چې غوړه کړل شوی دي منتخب کړل شوی دي الاخيار غوړه دي. واذكر یاد کته اسماعیل والیسع وذلکفل کل هر یو من الاخيار دا غوارون دي. هذا دا ذکر نصیحت دی دا قرآن و ان للمتقین دا پاره د متقین لحسن مآب ښه ټکانه ده. ذلکفل باندې موږ بحث کړل. ذوالکفل بعض علماء وایي چې دا د ایوب علیه السلام زوی او د ده نوم شرف بن ایوب. بعض علماء ذکر کوي چې دا نبی دی ځکه چې د اسماعیل او د الیسع انبیاو سره ذکر شوی. نو د دغه انبیاو سره د ذکر کېدل دلیل دی چې دا نبی دی. او دا د خپل دامو په شام کې اوسېده، هلته نبي شوی، د خپل خلکو ته امر کړی و په اختیارولو د توحید سره. او د ده دا مړه مو او د ده عمر 15 او یا کاله د ده عمر و. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ بشکل لپاره متقیانو علی حسن مآب ښه ټکانه ده. نو د متقیانو دپاره حسن مآب ښه ټکانه. جنات عدن جنتنا جنات عدن جنتنا د اوسېدلو دي مفتحة په دې حال کې چې بیرته کړل شوي دي جنتیانو دپاره لهم د هغو لپاره الابواب دروازې متکئین فیها تکیه لګونکي دي فیها په دې کې تکیه لګونکي وایي په جنتونو کې یدعون فیها راطلب کوي هغو په جنتونو کې بفاکهة کثیرة میوه ډېره و شراب او څکل شراب اوبه د څکلو. وعندهم باندې د جنتیانو باندې قاصرات الطرف داسې زنانه دي چې بندې کړي دي نظرونه د هغو په خاوندانو خپلو باندې اطراب نامزول دي. هذا دا ما هغه دی توعدون چې وعده کړل شوی ستاسو سره لیوم الحساب په ورځ د حساب. ان هذا بشک دا لرزقنا خامخا رزق زمونږ دی ما له نشته د لپاره من په د خلاصې. هذا خذ هذا دا ونیسه. وان للطاغین او د پاسه د پاره د سرکشو خلکو لشر مآب خامخا ناکاره ټکانه ده. جهنم دی یصلونها جهنم دی یصلونها هغو به داخلیږي دی جهنم ته په بئس المهاد ناکاره ټکانه ده دا جهنم. هذا دا فلیذوقوه ودې څکي هغو دې لره
هذا دا حمیم گرمی و بری وغساق او پیب زوی دی و آخرو نور دی من شکلی پا شکل دا دی ازواجن جوڑا جوڑا پا مثل دا دی ازواج جوڑا جوڑا هذا دا پوجن یو جماعت دی مقتحمن داخل دن کے دی ماکم سرستاوسا لا مرحبا بهم ندیوی مرحبا بدیو باندی انہم بے شک اغو سوال النار داخل دن کی اورت دی دا کافرانو مشران چه کلا اورت داخل شی نو پا دغا نبا ورستا دا کافرانو اغا اتباع آغا با جہنم تا داخلی نو دا جہنم پرشتے چه خزانچیان آغا با اوی آغا دا کافرانو مشاران تا احازا دا پوجن یو جماعت دے چه استاوسا داخلی دن کے دے اسرا استاوسا لا مرحبا بهم مرحبا دنے بدیو باندے لا دا بورتا مشاران ہوئی چه مرحبا دی دا دیو دا پارا نئی بے شک دیوم داخلی دن کے دا اورتا دی قالو اولا کشران بل انتم بلکہ تاسو لا مرحبا بکم دی مرحبا پا تاسو باندے انتم تاسو قدمتموه لنا تاسو اڑاندے کڑیو انتم تاسو قدمتموه تاسو اڑاندے کڑیو دے اورتا لنا منگا پا بیس القرار ناکارا القرار ٹکانا رہا قالوا وبو يا كافران ربنا اے رب کشران کافران بو ربنا اے رب زمنگا من قدمنا چا چوڑان دکڑے دے ہاگا منگ لرا حازا دیتا بس دو تزیاتی کہ اگر لرا عذابن عذاب زویا پندو چن پنار بور کے وقالوا وبو کافران مالنا سوجر منگ لرا لا نرا رجالن چا منگنینو سڑی کننا چو منگا نعدوهم منگوش میرا الاغلرا من الاشرار د اشرارنا د بدونا کافران بداوی چه من کو با اصلی پا دنیا کے مومنان بد گرنل اخوان پا جہنم کنینو اتخذناو منگ نیولیو او غلرا سویخرین توقع کر شوی امزاغت عنهم الابصار یا اغوختری داغونا الابصار سترگی دمک سترگی داغونا اغوختری ان ذالک بشک دغل حق خامخ حق دے تخاصم اهل النار دا باس مباحثا او دا باس مباحثا او جگڑا کول اهل نار دا چیو بلتوی لا مرحبا بهم او اغا دیوتوی چی بل انتم لا مرحبا بكم دا قلت ورتوی انما بشک زیرون کما وما من الان او نشتیو الہ اللہ مگر اللہ دے الواحد واحد دے القہار غالب رے دیر غالب رے رب السماوات ہے رب دا اسمانون دے والعرض ازمک دے وما غجم ما بیتے دوانو کے دے العزیز غالب رے الغفار عفو کون کے دے قل تورتوا ہوا نبع عظیم دا قیامت نبعن واقع دا عظیم لویا انتم عنو تاسو لدینا معرضون مخارون کی ما کان لی من علم نشتے مالا پارس علم بالملئ العلا پا جماعت اعلا باندے اس پا آغا وقت یختصمون جبا آغا وقت چا آغا باس مباحثا کی نشتے مالا پارا علم پا جماعت اعلا چا پری چا پا آغا وقت یختصمون چا آغا باس مباحثا کروا او باس مباحثا پسا کروا چه اتجل فيها ما يفسد فيها دا کے بحث مباحث دیو کرو ایوها الی وعی نشک ولمات الا مگر انما بشک زئیرون کے مموبین واضحا اس قال ربک للملائکت یاد کا آغا وقت چویلی و رب ستا للملائکہ دی پرشتو تا انی بشک زو خالقون پیدا کہ ان کے ما بشر انسان من تین دا خٹنا اس قال رب پدے دیگینو کی شروع دا پا تفصیل دا آغا کی
چې په مخکینی آیاتونو کې دا اجمال وشو چې اذ یختصمون چې دیو بحث مباحثه کول نو ملأ الاعلی پس کې بحث مباحثه کولې دا هغه وس بیان دی دا انی فإذا سويته کلا چې زه برابر کړم هغه لره ونفخت فيه من روحي زه پکې وکړم باقي من روحي د روح خپلنا فقعوا نو پرېوځئ د طرف ساجدین سجده کوونکي فسجد الملائکة سجده کړې فرشتو کلهم ټولو اجمعون ټولو کړې وه الا ابلیس مجتمع کړې وه الا ابلیس مګر ابلیس نه و کړې استکبر تکبر یې کړی او هغه من الکافرین د کافرانو نه قال ویلو یا الله تعالی یا ابلیس ابلیس ما منعک چې منې کړی ته ان تاسو چې سجده وکړې ما هغه ته خلقت بیدی هغه ته چې پیدا کړی ما بیدی په لاسونو خپل سره استکبرت تا تکبر کړلی یا ویت من العالین د سرکشي کوونکو نه قال ویلو ابلیس انا خیر منه زه غوره د دې نه خلقتني تا پیدا کړلی ما در د اور نه او تا پیدا کړی در من طین د خټې نه قال ویلو الله تعالی فاخرج اوزه منها در جهنم نه فانک بېشکه ته چې رجیم ته رټلی شوې وان عليك بشك بتابد لعنتي خامخ لعنت زما ده الى يوم الدين دا ورځ د جزا او سزا پورې قال ویلو ابلیس ربي اے رب ما فانظرني مهلت راکې ما زرا الى يوم هغه ورځ ته یبعثون چې هغه راپاسول شي قال ویلو الله تعالی فانك بشک ته من المنظرین د مهلت درکړل شوونه الى يوم الوقت المعلوم د ورځ د وخت معلومه پورې قال ویلو ابلیس فبعزتك زمال قسم فعزستا لأغوینهم خامخا زب گمراکم دی خلق لرا اجمعین طول لرا الا عبادک مگر بندگان ستا منهم بعد دیونا المخلصین خالص کر شوی دی قال ویلو اللہ تعالی فالحق حق والحق حق اقول زویم لأملأن خامخا زبردکم جهنم من کستان و من منو دا چانا تابعا کج تابداری کڑی وستا دا دیونا زبردکم اجمعین دا ټولونا قلت ورته وایم ما اسألکم علیه زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې واز باندې من اجر څه اجر وما انا ونزنی ما من المتکلفین او زنی ما د تکلف کوونکو نه الهونه دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت دی للعالمین دا بعد مخلوق د زمانه ولتعلمن خامخا تاسو به خبر شئ نبأه د واقعات د حالات د قیامت بعد حین ورستا د سمودینا بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دا سورت زمر ده دیتا صورت غرف هم وائی مکی صورت دے مگر کل عبادی الذین اسرفوا دا و آیاتنا مدنی دی د صورت سبا نورستا نازل شوه د صورت زمر او د صورت سواد په مابین کې مناسبت داره چې د صورت سواد په آخر کې ذکر شو ان هو الا ذکر للعالمین چې نه دا قرآن مگر نصیحت دی لپاره د مخلوق د زمانې د قرآن عظمت او لویوالی ذکر شو د دې صورت په اول کې عظمت او لویوالی د شان د قرآن دی
او هغه دا دی چې تنزیل الکتاب نازل شوی دی کتاب د طرفه د الله نه چې عزیز او علیم دی. په سورت صاد کې قصه د آدم علیه السلام او د هغه د پیدایش دا ذکر شو. په دې صورت کې قصه د پیدا کېدلو د بیبي د هغه نه او د ټولو خلقو د پیدایش د آدم نه هغه ذکر کیږي. خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها دابي داري يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. په دې صورت کې احوال د قیامت ذکر شوي دي. حساب دی، جنت ته نار دی، او دا ذکر شوي دي او دغه مسائل په صورت صاد کې ذکر شوي. دعوه د دې صورت رد دی په ټولو اقسامو د شرک باندې، او رد دی په اتخاذ د ولد لله چې الله لره ولد دی، په دې رد دی. خلاصه د صورت اثبات د توحید دی، مدح د لپاره د مصدقینو، ابطال د شرک دی، د شرک او په دې ځای کې الله د مکذبینو قدح ذکر کوي، بیان د حال د فریقینو ذکر کوي چې د مؤمنو او د کافر په مابین کې تفاوت دی، معال دی. په دې صورت کې حقیقت د قرآن دی لکه په اول د صورت کې جره او رسول علیه السلام ته تسلی ده. تنزیل الکتاب نازل کړل شوی دی کتاب من الله د طرفه د الله نه، هغه الله العزیز چې غالب دی، الحکیم حکمت والا دی. انا انزلنا الیک الکتاب، بېشکه موږ نازل کړی تا ته کتاب بالحق په حق سره. فاعبد الله، عبادت کوه د الله، مخلصا له الدین، په دې حال کې چې الله لره خالص کوونکی دی الدین اطاعت. الا خبردار لله خاص الله لرا الدین الخالص، دین دے الخالص خالصا. والذین خلق اتخذوا جن ولغوا من دونی ما سوا د الله نه اولیاء دوستان، ما نعبدهم ما نعبد عبادت نه کو د هغو د کافرانو بول الا مگر د دې لپاره لیقربونا چې نزدیک هغو موږ لره الی الله الله ته زلفا په مرتبه سره. ان الله بېشک الله تعالی یحکم بینهم، بېشک الله تعالی فیصله وکړي په مابین د هغو کې، په هغه څه کې چې هم هغو په دې کې یختلفون اختلاف کوو. ان الله بېشک الله تعالی هدایت نه کوي هغه چا ته چې هغه کاذبون دروغ ویونکی دی، کفار کافر دی. لو اراد الله که چرته اراده دل الله تعالی ان یتخذ ولدا چې ونیسي ولد، لاصطفی نو خامخا غوره کړی به وي الله تعالی مما د هغه نه یخلقو چې پیدا کوي الله تعالی هغه یشاء چې خوښوي د الله سبحانه، منزه دی الله د ولد نه. او الله تعالی هو الله تعالی الله الواحد واحد دی، القهار غالب ذات دی. خلق السماوات پیدا کړی الله اسمانونه والارض ځمکه بالحق په حق سره، یکور اللیل عن النهار ورپټوي الله شپې لره علی النهار په ورځ باندې، ویکور النهار ورپټوي الله شپه په ورځ باندې. وسخر الشمس مسخر کړل الله تعالی انوار والقمر سپوږمۍ کل هر یو یجري لاجل مسمى د پاره د نیټې مقرره. الا خبردار هو دغه ذات العزیز غالب دی، الغفار عفو کوونکی دی.
خلقکم پیدا کړی د الله تعالی تاسو لره من نفس واحدة د نفس یو نه ثم جعل بیا ګرځولی د الله تعالی منها د دغه نفس نه زوجها بیبي د هغه چې هوا هم د دغه نفس نه پیدا کړل الله وانزل لكم او الله نازل کړلی ستاسو لپاره درکړی ته تاسو لپاره من انعام چارپایانو ثمانیة ازواج اته جوړه یخلقکم الله تعالی پیدا کوي تاسو لپاره په بطون امهاتکم په ګېډو د میندو ستاسو کې خلقن په پیدایش سره من بعد خلق وروسته د پیدایش نه په ظلمات ثلاث په تیارو دریو کې په تیارو کې هغه تیارو چې درې دي ذالکم دغه ستاسو الله دی ربکم رب ستاسو دی له الملک خاص د الله لپاره بادشاهي ده لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی په انا چرته تصرفون تاسو اړولی شوي یخلقکم الله پیدا کوي تاسو لپاره په ګېډو د میندو ستاسو کې خلقن په پیدایش من وروسته د پیدایش اول نطفه بیا علقه د ینې ټوکړه شي بیا مزغه شي غوښه شي د غوښې ټوکړه شي بیا هډوکی شي بیا ورته الله غوښه ورواردوي غوښه ته الله تعالی ورته ورچړاوي په دریو تیارو یو تیارې د ګېډې ده بل د رحم ده بله تیاره د مشیمه ده هغه بچی چې په کوم دغه کې پیدا کېږي پرده کې د هغې تیارې ان تکفروا که چې تاسو کفر کوئ فان الله بېشکه الله تعالی غني غني دی عنکم ستاسو نه ولا یرضا نه خوښوي الله تعالی راضي نه دی الله تعالی لعباده د بندګانو خپلو دپاره الکفر کفر وان تشکروا که تاسو شکر کوئ که تاسو شکر وباسئ یرضه لکم نو خوښوي الله تعالی دا شکر ستاسو لپاره ولا تزرو بار نه وړي وازرتون بوج وړونکی وزر اخرى بوج د بل چا ولا تزرو نه بار کوي بوج وړونکی بوج د بل چا ثم بس الی ربکم رب ستاسو ته مرجعکم رجوع ستاسو ده فینبئکم الله به خبر درکړي تاسو لپاره په هغه څه باندې چې وایي تاسو تعملون تاسو عمل کوو انه بېشکه الله تعالی علیم علیم دی بذات الصدور په خاوندانو د سینو باندې ولا یرضا نه خوښوي الله تعالی د پاره د بندګانو خپلو کفر رضا په حقیقت کې څه ته وایي رضا په حقیقت کې یو حالت نفسانیه دی چې حاصلیږي وروسته د یو کار موافق سه یو کار موافق حاصل شي د هغې نه وروسته رضا حاصلیږي خو څه د خوشحالۍ نه په دې باندې او په دې باندې سړی اکتفام کوي نو دا رضا د ارادې نه جدا ده ځکه چې اراده په پیل باندې مخکې او رضا وروسته حاصلیږي د یو مناسب کار سړي ته حاصل شي د هغې نه وروسته حاصلیږي رضا په معنا د محبت سره هم راځي اوس د رضا خپله معنا چې ده دا په شان د الله تعالی کې محال ده ځکه چې الله تعالی د انسان لره یو داسې صفت ځکه چې الله لره داسې یو صفت نه حاصلیږي چې د هغې نه وروسته چې هغه نه وروسته دې دپاره رضا راشي او دا په هغې باندې خوشحاله شي نو علما ذکر کوي چې رضا په دې ځای کې مجاز دی د ارادې نه چې اراده لري چې چا له ثواب د چا نه چې راځي نو اراده له ثواب هغه ته کوي چې هغه ته ثواب ورکړي نو نه خوښوي د بندګانو خپل لپاره کفر
یعنی چې کفر نه خوښوي نو دغه کافرانو ته به دغه بندګانو ته به الله سزا ورکوي دا مطلب و اذا مس الانسان کله چې ورسېږي انسان ته ضرر تکلیف دعا ربه راطلب کوي هغه خپل منیبا الیه په دې حال کې چې متوجه کېدونکی الله ته سو بس اذا خوله نعمتون کله چې ورکړي الله تعالی هغه ته نعمت منو طرف خپل نه نسیه نو هیر شي د هغه نه هغه څه چې هغه یدعو الیه چې راطلب کوي دې ته من قبل مخکې وجعل لله اندادا او ګرځولی وجعل او ګرځولی د پاره د الله وجعل الله او ګرځولی دی دغه سړي دپاره او ګرځوي هغه سړی دپاره د الله خدایان لیضل عن سبیلې د دې لپاره چې ګمراه کړي دغه سړی دا خدایان یې ګمراه کړي عن سبیلې د لار د الله نه قل تمتع ته نه په واخله بکفرک په کفر خپل باندې قلیلا لږ انک بېشکه ته چې من اصحاب النار د خاوندانو د اور نه وجعل لله او ګرځولي د هغه سړي الله لره خدایان لیضل د دې لپاره چې دغه سړی ګمراه کړي عن سبیلې د لارې د الله نه چې دغه سړی ګمراه کړي عن سبیلې د لارې د الله نه یا لیضل لکه زمین راځي که شیطان د دې لپاره چې ګمراه کړي شیطان عن سبیلې د لارې د الله نه ګمراه کړي یا لیضل د دې چې دغه سړی ګمراه کړي نور لره د لارې د الله نه امن ای هغه څوک هو چې هغه قانتون انا اللیل پنمان برداری کوونکی دی پیسو د شپه کې ساجدن سجده کوونکی دی و قائما او ولاړ دی یحذر الاخرة یریږي هغه د آخرت نه او امید لري د رحمت د رب نو دغه سړی او کافر برابر دي بلکې دواړه نه دي برابر قل ته ورته وایه هل یستوي الذین آیا برابر دي هغه کسان یعلمون چې پیږي هغو او هغه کسان لا یعلمون چې علم نه پیږي هغو انما بېشکه یتذکر اولو الالباب نصیحت قبلوي اولو الالباب خاوندان د عقلونو قل وایه یا عبادي الذین ای بندګانو زما هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی وغو اتقوا ویرېږئ ربکم د خپل نه للذین د پاره د هغه خلکو احسنو چې نوکوګار وغو په هذه دنیا په دې دنیا کې حسنان په دې دنیا کې د هغو لپاره نیکي ده وارض الله واسعة او ځمکه د الله پراخه ده انما بېشکه یوفی الصابرون پوره ورکولی شي صابرانو ته اجر د دیو بغیر حساب بغیر د حسابه د صابرینو نه بعضې علما ذکر کوي چې صائمون دي حدیث کې راځي چې الله وایي چې الصوم لی روژې زما دپاره نیوله و انا اجزي به زه به د روژې بدله ورکوم نو د دې مطلب دا شو چې پوره ورکولی شي روژهدارو ته اجر د دیو بغیر حساب بغیر حساب مطلب دا دی چې په ورځ د قیامت باندې به هر شی تللی کېږي په ناپ او په تول باندې به هغه له اجر ثواب میلاویږي خو روژه دا داسې عبادت دی چې د دې به الله چې څنګه د شان د الله سره مناسبي د هغې به په لاسو کې اجر راخلي او ثواب او هغه به ورکوي نو د الله په لفظو کې اجر او ثواب ورکول قل ته ورته وایه اني بېشکه چې ما امرتو ما ته امر کړی شو ان اعبد الله چې زه به عبادت وکړم د الله مخلصا له الدین په دې حال کې چې خالص کوونکی ما الله تعالی اطاعت و امرتو ما ته امر شوی لان اکون چې شم زه اول المسلمین اول مسلمانانو نه قل ته ورته وایه اني بېشکه زه اخاف ویرېږم ان عصیت ربي چې د نافرماني وکړم در خپل ویرېږم عذاب یوم عذاب د ورځې نه هغه ورځ عظیم چې لویه ده قل ته ورته وایه الله تعالی اعبدو زه عبادت کوم مخلصا
له دینی په دې حال کې چې خالص کوونکې ما الله لره دیني اطاعت خپل فاعبدوه تاسو عبادت وکئ ما د هغه شئتم چې تاسو خوښوئ من دونه ما سوا د الله نه قل ته ورته وایه ان الخاسرین بېشکه زیانکاران الذین خلک دی خسرو چې په خساره کار تېله د هغو نفسونه خپل او اهل و اهلیم او اهل خپل په ورځ د قیامت الا خبردار ذلک دغه هو دا الخسران المبین خساره دا المبین واضحه فاعبدو تاسو عبادت کوئ ما د هغه چې تاسو خوښئ من دونه ما سوا د الله ما سوا د الله نه چې تاسو خوښئ ما سوا د الله نه چې تاسو خوښئ د هغه عبادت کوئ دا مطلب دی اوس د الله د دې مطلب دا نه دی چې په دې کې جواز د شرک راغی دا تهدید دی الله دې کافران له یری چې ته ورته ووایې نبي چې زه خو خاص د الله عبادت کوم او تاسو عبادت کوئ چې سم خوښئ ما سوا د الله دا تهدید دی قل ان الخاسرین الذین خسروا دا پې ورته دلیل روان دی لهم من فوقهم لهم د دې کافرانو دپاره من فوقهم په اصل هغو نه ظلل من النار صاحبان دی د اور نه ومن تحتهم او لاندې د دیو نه ظلل صاحبان ذالک دغه یخوف الله یری الله تعالی په دې باندې عباده بندگان خپل یا عبادی ای بندگانو زما فتقونی تاسو یریږئ زمانہ والذین خلقوا اجتنبوا الطاغوت چې ځان ساتلی و هغو طاغوت نه ان یعبدوها چې عبادت وکړي هغوی طاغوت د طاغوت د عبادت نه ځان وساتي وانابوا الى الله او متوجه شو او الى الله الله ته نو لهم دغه لپاره البشرا زیره ده فبشر او زیره ورکا عبادی بندگانو زماتا الذين هغه بندگان یستمعون القول چې غوږ دی هغه القول ویناتا فیتبعون نو تابعداري کوي هغه احسنه د غوره د هغه اولئک دغه الذین خلق دی هداهم الله چې هدایت کړی هغو ته الله و اولئک دغه هم هغو اولو الالباب خاوندان د عقلونو دي الذین بندگان زما هغه دی یستمعون القول چې غوږ دی هغه وینات فیتبعون نو تابعداري کوي هغو احسنه د احسن د وینا یعنی احسن د قول د هغه تابعداري کوي د قبیح نه کوي یا د محکم تابعداري کوي او متشابه رالی الله ته حواله کوي یا احسن د قول قرآن او حدیث د هغه اتباع کوي یا احسن د قول نه عزم دی چې عمل کوي عظیمت باندې نه په رخصت باندې احسن د قول نه هغه عفو د نه عقوبت دی چې عفو کوي انتقام ناخلی په واجب او په مستحب کې تابعداري کوي د واجبو په مباح او په ندب کې تابعداري کوي د ندب اپمن ای هغه څوک حق علیه چې ثابت ده باغ باندې کلمت العذاب کلمه عذاب اپا انت ایت تنقذ خلاصه هغه څوک په نار چې به ورکړي چې کلمه عذاب په چا باندې حق نه تغلو نه خلاصه بلکې تیر شي خلاصوله لكن الذين لكن خلق اتقوا جري دليو هغه ربهم درفلنا لهم دا غره پر غربون بالخانی دي من فوقها پاسراغنا غربون بالخانی دي مبنيه جوړ کړی شوی تجربه یې ومن تحتها الانهار ولي وعد الله وعد الله دا مخالفت نه کوي الله تعالی الميعاد وعده علم ترى ایتانو قتل مخاطبه ان الله بشک الله تعالی انزل نازل کړ دی من السماء الى اسمان نما انبو
فسلکه نو داخل کړی دی الله تعالی دا اوبو ینا بیا چینه په ځمکه کې ثم یخرج به بیا راوباسي الله تعالی پرې باندې فصلا مختلفا الوانو چې مختلف دي رنگونه داغو ثم یعج بیا غوچیږي په تراو تین دي درا مصفرن زل ثم پس یجعلوا غرز الله تعالی غل راحت وما رزا رزا ان فی ذلک بشک بدا کې لذکر خامخ نصیحت دی لاولی الالباب د پاره د خوندانو د عقلونو علم ترى دا استشهاد دی په تحقق د موعود د انهار جاریونه چې د دې جنتیان د پاره به الله بالخانه جوړي د دې لپاره به بالخانه دي پاسه د دیونه نور بالخانه جوړ کړی شوی او لاندې به د هغو نهرونه وي اوس په دې ځای کې الله تعالی په دې ځای کې الله تعالی ذکر کوي چې دغه نهرونه او دغه بالخانو د جنت په دې په ورکولو باندې الله قادر دی او ګویا چې دا متحقق او موجود دي دا مطلب دی ځکه چې په دنیا کې تاسو یې نه چې باران وکړي فصل پې راوباسي الله تعالی باغونه تاسو له په دنیا کې درکوي د دنیا نو په آخرت کې خو الله درکولی شي ثم پس یهیجو وچی فتراه تئین در مصفرن زل ثم یجعلوه بیا وگرځي الله تعالی غل راحو طعما رزا رزا ان فی ذلک بشک بده کې لذکر خامخ نصیحت دی لاولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقلونو اپمن شرح الله هغه څوک شرح الله چې بیرته کړی د الله تعالی سینه دغه د پر اسلام نو دا په هو دغه سړی علی نور په نور دی من نوره د نور د ربنا علی په نور دی من ربی د رب خپلنا فویل سخ عذاب دی للقاسیه د پاره د خلکو چې سخ وړونه د هغو من ذکر الله د ذکر د الله نه اولئک دا خلک په دو الله علم گمراهی کړي مبین واضح کی الله تعالی نزل کړل آسان کتاب آسان حدیث حدیث خبره کتابن کتاب ده متشابهن چې متشابه ده مسانیا چې مکرر کول شي مسانیا چې مکرر کول شوی دی په دې کې مضامین تقشعر منه رپیږي د دینا پوستکي دا کسانو یخشون ربهم چې یریږي هغو د خپلنا ثم پس تلین نرمیږي جلودهم پوستکي د هغو وقلوبهم ړوند د هغو الی ذکر الله ذکر د الله ته ذلک دغه هدی الله هدایت د الله دی هدایت کوي الله تعالی په دې باندې هغه چاته یشاء چې خوښوي د الله ومن یضلل الله هغه څوک چې ګمراهي کوي الله نو نشته د هغه لپاره مینه د هدایت کوونکی الله تعالی نازل کړل احسن الحدیث الله تعالی نازل کړل احسن الحدیث غوره ده خبرونه کتابن چې کتاب ده متشابهن چې متشابه ده د قرآن متشابه یو ځای کې وعظ ذکر شوی بل ځای کې وایي دي متشابه یو ځای کې یوه قصه بل ځای کې بل قصه هغه قصه بیا راغلي واقعات مکرر شي تقشعر رپیږي د دینا پوستکي دا کسانو چې یریږي د خپلنا چې کم خلق د الله نه یریږي هغه د قرآن آیاتونه واوري پوستکي رپیږي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې زر عالم مورفل تا اسمات نو ما ورته ویل چې ما موندلی دی یو قوم چې ما نه لیدلی غوره د دې نه هرګز چې کله دې یادوي الله لره نو رفیږي یو د دې نه حتی چې په هغه باندې بېهوشي راشي په هغه باندې د یرې د الله نه فقالت اسماء
رضی الله تعالی عبدالله ابن زبیر ته ویل چې ته دا غوسه مه کښېنه چې دغه رپېږي او بېهوشي پرې راځي او لوېږي دا خلکو سمه کښېنه. بیا وویل هغې مورې ورته وویل اسما چې ما رسول الله سلام دلته چې قرآن تلاوت کاو، ما ابوبکر عمر دلته چې قرآن تلاوت کاو، نو نه دی رسېدلی هغو ته دا. نو ته اینې چې دغه خلک به ډېر اېرېدونکي د ابوبکر او د عمر رضیالله نه چې دې باندې بېهوشي راځي دا خلکو سمه کښېنه. نو دا بېهوشي په راتلل او د قرآن دا لوېدل دا د قرآن دغه مزاج نه دی. دا چېرته سحر مثل اثر کېدی شي. اپمن هغه څوک یتقي بوجهه چې یتقي چې ډال کړي هغه بوجهه مخ خپل سوء العذاب ناکار عذاب ته یوم القیامه په ورځ قیامت. وقیل للظالمین ویلی شي ظالمان ته ذوقوا وڅکئ هغه چې وایي تاسو تکسبون تاسو کسب کړي وو. اپمن هغه څوک یتقي چې ساتي ډال کوي بوجه مخبل سوء العذاب ناکار عذاب تا. په مخکینی آیاتونو کې احال د مهتدي ذکر شو او احال د ضال د ګمرام ذکر شو. ومن یضلل الله فما له من هاد. لہذا دا حال دا گمراہ دے دا زوال حال ذکر کی. دا وسا اپمن دا جمله مستانه پارا او په حقیقت کې دا د ما قبل د پاره تعلیل دی چې د زوال او د مهدي هغه حالت الله جدا کوي. اپمن هغه څوک یتقي بوجهه سوء العذاب هغه څوک یتقي چې بچ کوي په مخ خپل سره ناکار عذاب مخ یې ډال کړی دی ناکار عذاب ته. ولې لا عذاب چې سړی دپه کوي په لاس یې دپه کوي خو لاس ته دي اوبه مرو ته تړلی شوي نو لهذا لاس به نشي خوځولی نو لهذا ناکار عذاب چې هغه عذاب د جهنم دی نو دا به دا دپه کوي په مخ خپل سره او په مخ سره خو عذاب نه دپه کېږي. نو مطلب دا شو چې د عذاب د الله نه د کافرانو دپاره خلاصی نشته. نو دغه سړی ښه دی افضل دی یا هغه چې هغه سړی نیکوکاره دی او هادي دی هغه افضل دی. کذب الذین دروغجن کړي دي هغه خلکو من قبلهم چې مخکې دي نه وو فاتاهم العذاب راغلی هغو ته عذاب من حیث هغه ځای نه لا یشعرون چې نه پوهېږي هغو دروغجن کړی هغه خلکو چې مخکې دي نو څوک یې دروغجن کړي انبیا فازاقهم الله نو ورسه کړی هغو ته الله تعالی الخزي رسوایي په الحیات دنیا په ژوند کې هغه ژوند دنیا دی ولعذاب الاخرة خامخا عذاب د آخرت اکبر ډېر لوی دی لو کانو یعلمون که چېرته وی هغو یعلمون پوهېدل هغو. ولقد ضربنا خامخا په تحقیق سره موږ بیان کړي دي دپاره د نه خلکو په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسم مثال نه لعلهم شاید هغو یتذکرون نصیحت قبول کړي هغو. الله په قرآن کې هر قسم مثالونه راوړي هغه مثالونه چې کله خلک دې ته محتاج دی د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کړي. قرآن دی عربیا عربي دی غیر ذی عوج په غیر د خاوند کوږوال نه دی لعلهم شاید هغو یتقون ویریږي هغو. قرآن دی عربي دی غیر ذی عوج په غیر د خاوند کوږوال نه دی چې په دې کې شک نشته لبس پکې نشته شک شبه پکې نشته. غیر ذی عوج په غیر چې دا قرآن مخلوق نه دی غیر جامع مخلوق نه دی
کلام د الله دی قدیمی دی نو مخلوق دی صفت د الله دی ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال رجولا سړی دی په بده کې شرکا او شریکان دي متشاکسونه چې مختلف دي ټول ضد کوونکي دي ورجولا او بل سړی دی سلما لرجولا چې روغ حواله دی بل سړي ته لیستویانې مسله آیا برابر دی هغه دواړه مسله د جهاد د مثال نه الحمدلله حمد دی الله لرا بلکې اکثر د خلکو نه لا یعلمون نبیږي هغو په دې آیاتونو کې الله یو مثال ذکر کړی چې یو سړی دی غلام دی مثلا هغه د یو سړی دی او یو غلام دی چې په هغه کې ډېر خلک شریک دي نو دواړه په مثال کې برابر دي ځکه چې به کم یو کې ډېر خلک شریک دي هغه ته به یو مولا به ورته وایي چې نن دا کار وکړه ابل به ورته وایي چې دا کار وکړه ابل به ورته وایي چې دا کار وکړه او هر چې یو سړی دی غلام دی د هغه یو مولا دی بس هغه مولا ورته حکم کوي چې بس دا کوه او دا مه کوه نو دارنګې هغه خلک چې هغه د الله سره شریکان وي او چې دا خدایان جوړ کړلي د الله سره شریکان کړلي او بل یو سړی چې خالص الله ته حواله دی نو دواړه برابر دي دواړه نه دي برابر لہذا هغه سړی چې الله واحد لا شریک ته ځان حواله کړلی هغه ته ځان سپارلی دا افضل دی دا غوره دی نه هغه چې به هغه کې خدایان شریک دي یو خدای به ورته یو وی بل نو لہذا شرک د الله سره کول دا عیب دی د انسان دپاره هم عیب دی الله سره شریک نشته انکا بېشکه ته چې ای نبي میتون مړ کېدونکی و انهم بېشکه هغو میتون مړ کېدونکي دي میت په تشدید د یا سره انکا بېشکه ته چې میتون مړ کېدونکی نو میت په تشدید د یا سره هغه ته وایي چې فلحال ژوندی خو وروسته به مړ کېږي او بغیر د تشدید نه میت هغه ته وایي چې هغه فلحال مړي نو په دې آیات کې الله نبی ته وایي چې بېشکه ته مړ کېدونکی او دی به مړ کېدونکي البته د نبی مرګ د دنیا د تعلق قطع کېدل دي دا مرګ ده او انبیا په قبرونو کې ژوندي دي څنګه چې د هغو سره مناسب وي ژوند دا بس په حدیث کې راځي ونبی الله حی یرزق چې نبی د الله حی ژوندی دی ژوندی یرزق هغه له رزق ورکول شي په قبر کې او ما تاسو ته بار بار ویلي چې د شهداو نه مقام نه ده د انبیاو مقام اوچت دی نو چې شهدا په قبرونو کې ژوندي دي نو انبیا خو ژوندي دي ثم پس انکم بېشکه تاسو یوم القیامت بروز قیامت عند ربکم په نزد در خپل باندې تختصمون تاسو به جګړې کوئ بیا بېشکه تاسو به په نزد در خپل باندې تختصمون تاسو به جګړې کوئ زبست الحمدلله